قادیانانو ته مې ویلي، قادیانانو قاضي یوسف یو د دوی لوی پنډتو د مردانو، هغه ته مې وی خبره 1,40,000 پیغمبران ما منلی دي، نو زما څه کور ورانیږي که دا یو پکې ستاسو مو منم؟ ما کور خو نه ورانیږي. 1,40,000 کې که زه یو مرزا غلام احمد مو منم زما کور نه ورانیږي، خو ما ته ثابته خو که چې دا پیغمبر دی که نه. ویل ولې پیغمبر نه دی؟ ما ورته ویلې پیغمبر ښځی که نري؟ په دې مې پوهېږم. ویل پیغمبر نري، مال ښځه خو نه پیغمبر کېږي که نه؟ ویل نه، مال د ده په کتاب کشتي نوح کې لیکلي دي چې زه ناستم زما حیض وشو، ده په خپله لیکلي دي. خلیفه ورته وایي چې حضرت څنګه رنګ حیض دی؟ ویل چپ، اوس حمل شو. حمل شو. ویل 10 میاشتې زه حاملم، 10 میاشتې پس ما ته دردونه شروع شو او بار وتم د قجورې نه ناستم، زور زور مې کولو، نو مرزا بشیر الدین پیدا شو. نو ښځه پیغمبر کیږي نه، سړی بلاردیږي او لنګیږي نه. ټیک شو، ما ته دا ثابته کړه چې دا پیغمبر دی، زه ټول نه سر کې منم. ټیک خبره ده، مونږ خو پې بیړه نه ورکېږي، منم. ما ته وایي چې ته ذاتیاتو ته لاړې، مال ذاتیات نه دي قاضي صاحب، خبره صفا ده. مجلس خراب شو، د بارډر بند د معززینو ودونو کې بند راشي. بند دا د معززینو ډمان دي او د غریبانو واده کې ډولکې ملکې چرته پیدا کړي، دا د هغې ډمان. یې وګورئ، د غریبانو واده کې چرته کوسډه به ډمه راولي او د معززینو واده کې لاهور نه یا ټي وي نه اعلی ډمه راولي. معززه ډمه ځکه چې معززینو ته ګډي. هغه ورځ په انټرکان کې ټول وزیران ورته ناستو، کومې ډمې ورته ګډې دي. وملیده دا شرمېدلي په ایوبیا کې، وملیده بیا په انټرکان کې هغه شپه څه شوي، چا کړي، چا کړي. انټرکان کې د ټي وي ډمې ګډېدل او د ملک سربراہ ورته کېناستل، روا دي. او مونږ چرته نوتیا کې د خروالا واده دی او یو کوسډه به یې راوستې وه او پکې صاحبه ډز شو، پولیس راشه، ډز شوی دی، اله ډز شوی دی، چالان شي کچرو ته. 15 کاله د هغه کیس بیا نه ختمېږي. تا ولې ډمه ګډوله؟ پولیس نه د اجازت اخیستی و. انټرکانټیننټل کې چې ډمې ګډېږي تا نه اجازت اخیستی. یو ملا و د زوی میر جمال نامه وه، نور جمال، هلکانو سره چرته ښکار ته تلی و، نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو هلکانو ورته ویل چې بھئی गिदड़ मुर्दार है. आगे चे कौन आखने के मुर्दार है? मैं मौलवी दा पुत्र मेरे प्यो ने किया कि गिदड़ हलाल है. चराल प्लारते हुए चिमिया जी गिदड़ हलाल है? नहीं मुर्दार है. वे नूर जमाल आखने के गिदड़ हलाल है. दस्ताज हुई नूर जमाल हुई थी गिदड़ हलाल दे. वे नूर जमाल आखने तो फिर ठहरो मैं किताब देखा. किताब रागस्ते दे ची किताब रागस्ते आगा लकानो तो मियाँ सुनो सुनो मियाँ किताब इच लिखे कि जिथे मियाँ नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल. विधि किताब की लिखली ची नूर जमाल चरते यल तगी दड़ानम रवादी नुदा नूर जमालान के अंटरकान की अलता डजिम रवादी कदम मोतबरो डजी او په یونیورسيټي روډ باندې کلاشن کوپی چلیږي او یو ډراری اروادي
او که د غریب په ځای کې ډزو شو ناروا دی هغه باندې پرچه چاکی. قانون خو بار چا لپاره یوي کنه. قانون کې خو به دا فرق نه چې دا امیر دی او دا غریب دی، دا مولا دی یا دا غیر مولا دی، دا سید دی یا دا نام. قانون چې وی هغه بار چا د لپاره یوي. مولانا صاحب تاسو ته حضرت عمر د اسلام خبره کوله. دا حضرت عمر باغ کې ناشته کمیس ټاکای ګنډي. نن د پاکستان بیړه ولې تباہ ده؟ بیړه ولې تباہ ده؟ غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي چې ستا یو بچی د ملک کروڑونه روپے قرضدار دی. دا امریکا زمونږ ماما چې دی، په دې ماما زمونږ په ملا کې چې کومې نطفې دي او تینا بنوسی او کروسی او کودی او پردی پیدا کیږي، اب هم لکونه روپے قرضداري د امریکې. ته خو ګاڼې، تاسو حیثیت نشته. تاسو خیال راغی غیر ضروری اخراجات ستا په ملک کې دومره دي چې ته مجبور یې غلا بم کې، رشوت بم مالې، سړی بم وجنې، کور بم لوټ کې، دکان بم وای. لرې مزه ما 22 کاله په دې صدر کې تیر کړي دي. دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده. دا نوتیه زما کور کلی دی، دا جوختو سری 40 کاله د پاکستانو شو چې هندوان تلی دي، هندوی او سیکڼای تلی دي او دا غي دا پرکټای پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د خزو سودا ختمه نشوه. هر ورځ دا سودا لذي شاپینګ کوي. هر په دې دکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم، دا جامې چې وینځي په صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا معنی کې کوفه ده، اګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې ایکې پاوې بل دکان ایکې پاوې ټول ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی. ټول ورځ په دې ملک دا حالت لګېدلی. وظالمانو د خدای قهر به در باندې راشي، عذاب به در باندې راشي. والله العظیم یا د توربلې بند به در باندې روشلیږي، تباه به شي، یا به د ورسک بند در باندې روشلیږي، تباه به شي، یا د روس عذاب که په دې غره راواوړېدو نو په کراچۍ کې به ساه اخلي. او تاسو به د ځان دا منډې وګورئ بیا چې کوم خوا به منډې وهئ. دلته د نوتیه په سړک هم ځان نه ډبنګي جوړ کړي دي که نه. او که یو غړم بوشو ته به وګورئ چې کومې سوړې پناه کوې ته. که یو غړم بوشو تباه به شئ. خدای ته وګورئ، ښځې کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځانونه کنټرول کوي. غیر ضروری اخراجات چې دي ختم کوي. ملک نن د قهر او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دیکھو وګورئ سدسم پیر زیارت ته زه کله کله ځم. زما د ژوندونه دا مړي خوښ دي. ادیره شهر خاموشان دی چې ورشه تم پکې چپ کېنې دی ژوندو سره چې کېنې خو څه غول خوري ورکوی. هلته چرسیان ډېر ناست دي. چرسیان مونږ به بانګ ووې نو چرسیانو به غزلې ویلې چپ کوئ بانګې رابله مونځ ته. زما به ډېر دا چرسیان چې دي دا لږ داسې بت پرست زیات دي. لاس ماس به هم زما سپ را سپ کو. ما نے یو ورځ تپوس کی چې جی یہ چرس کس طرح ہے چرس. اس ماڑ کے خیالوں کو چکا ڈائریکٹ گزار پہ کیا کنا ڈائریکٹ دا تختی بیا مستم ناراضی خراشت سا حکمت عملی ور سراو. ما اور تیل چرس چھوڑی نہ گلانو تسی کہندے ہو فقیری بوٹا ہے بس چھوڑ تسی کہندے ہو میں نہیں کہنا تسی کہندے ہو فقیری دا چرس
عالمی قربان تیرے جد تو بیا زمالا سونا سب کڑا اور آگا زما قدر نورم زیاد شو ددری جمعی چه تیری شوی لیکن می خیالو کو چه داس چرسیان خود پا قهر اختکڑی دی دا پوی دی چه دا مولانا سے مونگ لفتوار آکا چه چرس فکیری بوٹے دے و دا روا دی سکئی ہے دی سر اس سے چل پکار منزو شو مازیگر مالے بھائی نماز ہو گئی تے تسی جانا نہیں یہ اچھا جی کہنا سا ماں راتی میں ایک کتاب دیکھنا ہے تو ایک مسئلے پھنس گیا ہوں وہ مسئلہ توانے حل کرنا ہے وہ تعلق توانے نال ہے ماتو جی توبہ استغفار تسی عالم ہو تسی بزرگ ہو اسی مسئلے کے نا مسئلہ جی نہیں گا کتاب دا وہ تعلق توانے نال مالک معشوق ہے معشوق اور اس معشوق دے دو عاشقن معشوق ایک عاشق معشوق کو پیجنے وہی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا ہے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا ہے معشوق ایک تے عاشق دو ایک عاشق اس طرح کہ معشوق جد آواز کر دیس فلانے تو کہندے لبائک و سادائک بل ایک عاشق اس طرح ایک عاشق اس طرح کہ معشوق آواز کر دی فلانیہ آنا ہو فلانیہ فلانیہ آچرسی ربط تاسو سمالی چرسیان خو بنا اتیا کم دیری دا خالق دی خواہ سترگی پہ پرسی دلی دی گوگو دے اماج گا جی تاسو سمالی حلقہ مزیدار خبر آتا تاسو د چا کور کې چې ټلویزیون دی له ګلاس اوچت کوي لاس نه هسې لاس اوچت کوي د هغې یو بهترینه وظیفه درته ښیم تاسو لاس اوچت کوي چې چا کړی هغه کې دی هسې که تاسو خیال وکئ د ٹی وی ڈرامے یا داغے پروگرامونا تقریباً مونگا خلق ازگار وقت خزے و نر لکان وارا و زارا آگے تا تیرو دا ٹھیک دا جمعے ورس چوٹی آگے تا تیرو دا شپے ٹولو کورونو کیو گورا دا گندے لگولی غریبانو مغستے دے غریبان خیال امراغ کی خریب مونگ بالا مانے کیو نن بیو ما ته وی مولوی صاحب ما ته مبارکی ورکا مال مبارک شه مال زوی مو به شوی ویل مبارکی ورکا مال مبارک شه وی خدای ډیر لوی مهرباني وکړو مونږ خپل ټي وی واغس ما ته نن بایو ها اوس د جمعې په ورځ که خیال وکړئ یو پهلواني پکې کېږي کتلې ما عرشه پخپله کتلی چې بیا په تبصره ښه کولی شو ما بلو پرنټ وی سی آر هم کتلی دی تاسو به ما نه ځان پټوئ څنګه دا خو چې صد بنگلو کې زما تقریري بیا اورا بیا ورته د بلو پرنټ ډیګرامونه جوړوم چې تاسو دا نه ګورئ د شپې دی خو وګورئ هر شی زه پخپله ګورم اغا عین الیقین پر اولم چې بیا په تبصره ښه کولی شو د جمعې پر دا پهلوانان عام طور باندې امریکني دي یا ورسره حبش یا غاټ ته هم ناستې ښځه دې هم ناستې اوس تاسو د خپلو بدنونو ته وګورئ که نه چرګوټي یې داسې سپېره یې
د چا خوله در کې کږه ده، د چا غوږونه مردار دي، د چا سر گنجی دی، څوک څه بلا دی. نو ښځه دې ناسته ده، د پهلوانانو پروګرام ګوري او سنډاګان چې غړمبېږي په هغه تخت باندې. نو چې دا ښځه د هغه سنډا ته م وګوري او تا ته م داسې وګوري. نا به څه وایي؟ آئے وہی بے میری مانو ڈکرے کراں ایک چوہے نو لے کے منو دتس آدمی تے اے شرم دلو وہی بدس اس آبیلا خبر دا چتا ستا دیارے با تا تویلے نشی لیکن آ بڑا کی چوئی چی خدایا چی دا خو نوے او داوے نن دا اسباب مونږ خپلو ښځو له پخپله جوړ کړي دي، مونږ پخپله جوړ کړي. نن لوی رحمت په پاکستان کې په صدر کې ټي وي سټیشن چې 18 کروڑ روپے پہ لگے دي او امیر المومنین افتتاح راغی. د صدر او نوتیه ته د ټي وي سټیشن ډیر ضرورت و، کدی ته د روټۍ ډیر ضرورت و، دیتا دا کپڑے و دا غوخی و دا سبزی دا ارزانے ډیر ضرورت. 18 کروڑ روپے ستا پا دی ٹی وی سٹیشن لگی دی. دا ملک مونگ تا دا ٹی وی سٹیشن سے ضرورت. ہاں زمان عزیزان دا زمون دا خپل کردار دا حالت تے، زمون دا خزو دا کردار دا حالت تے، زمون دا بچو دا کردار دا حالت اس کی بس منم پا منم خو کار نہیں کی.